بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اوس چې کوم د قرآن چې کوم آیتونه ما تلاوت کړل الحمد ولا الضالین پورې د دې پوره قرآن خلاصه ده. قرآن چې سوره سپارې دي کنه الف لام میم تر دا لغون خلاصه په الحمد کې ده او الحمد ولغون د خلاصه چې کوم ده کنه الحمد لله پوره خلاصه ده بسم الله کې ده او بسم الله غون خلاصه بسم الله کې با کم ټکه ده کې ده اگر الحمدلله رب العالمین دې کې الله پاک صفات دي. الله پاک خپل بڑای بیانوي. ګوره انسان چې کله چا څه خبرې کوي هغه ولا بزرګي لحاظو کې به مطابق سره خبرې کوي. او ته چې ما سره خبرې کوي مثال کې ته مرګري سره خبرې کوي پلار سره خبرې کوي ورور سره خبرې کوي تر سره خبرې کوي او هغه بزرګي وګوري چې دا دوره پای سړی ده هغه مطابق انسان سره خبرې کوي. او مرګري سره خوځي خو نه کې ملګری هغه خپل لیولي غپې شپې وري کنه استاد سره غپ شپ نو د خپل ادب سره مو پلاس خپل ادب سره نکاح سره عالم سره خپل ادب سره نو پهل الله پاک خپل بڑای بیان چې ګوره مو پیژنه ته با باندې ته ول مو پیژنه ها الحمدلله رب العالمین ته پورا جهان رب ګوره مو پیژنه انا رب می ورحمن الرحیم فیصله هر سما دنیا کې دي رحمت ما دنیا کې مشته په آخرت کې مشته زربم دې پورا جهان رب خو بهم ز رحیم ساتي ډارېږي مو ګور اول صفات الله پاک الرحمن الرحیم صفات راوړل قهار غفان متکبر دا صفات لري کړو الرحمن چې کوم خاص صفات دي الله پاک نو دا نه پوهه الله پاک باندې سړي زیات محبت کوي الله پاک باندې زیات محبت کوي او الله پاک خپل بڑای بیان کړه بیا غنه بدل الله پاک سره بیان کړي کو رحیم قضا بادشاہ مو تاسو رحم وکم لکه تاسو می سره شفقت محبت دا خوش یعنی الله پاک چې کو دا کبیا ما د رحمت نه غلطه فائدہ وچته کی ګور پر مالک یوم الدین زه خو دنیا سره د آخرت هم بادشاہ چې د بتخت تاسو به رحم کوم ما بندگان وي او که تاسو بیا بغیان جوړ شوي کنه ما رحمت هم غلطه فائدہ وچته کړه زه خو دنیا مالک او آخرت کې مالک یم چې د بتخت د مالک یوم الدین پر د آخرت مالک خو بیا مثال کې ته پر کبیا ډارېږي کنه کیسې میسه کې وي یا کنابود یا کنستین ما نه بيد وګانې واړي غلط کار مو کو هغه مو کو زدي یې رکړم ما بشهدي تسلیم کړه راشه ما نه بيد وګانې واړه یا کنابود یا کنستین خاص تعالی پر مو عبادت کو او تا نه مدد واړو لیکن الله پاک نور عاجزي انسان دا وشي اوس انسان ټټ شو عاجز شو کیسې وشو ترتیب وشو اوس انسان یو لار ورته پکار اوس مثال کې سړی مثال کې ته عام دنیا معمول ده یو انسان چې مثال ګناوانو کې هغه کی کنه ډیر ذلیل شي هغه شي په دنیا کې اچش کې بیا هغه یو لار ونیسي چې آینده به زه احتیاط کوم ډیر زیات بیا اوس د مخکې آیاتو کې هغه دا بنده وسلانه لار وړي چې الله ماته لار او چې زه مثال کې ته ګډ وډ نشم خامخا چې انسان لارې ته سي کنه دشمنان خو به خامخا اوس مثال د لارې من ته روان مثال کې ته دشمن کور یا ته خامخا خطر ده ته به احتیاط خو خامخا کې چې ومنه ولې سترتیب مرتبونه کې یا مثال کو ته کې تر شپې کې روان یو لار ده روانه په لارې باندې خو بیا خطر ده مثال کې بلوان سم مثال دا کوان روانه وسی خوش نو دغه لارې کې مثال کې ته پر بیا یو خطرې نه مخکې ایتونه کې الله پانه غواړي چې غیر المغضوب علی په دلارم بونځي کنه جهنم ابدی ما جهنم شي په دلار باندې کوم کومونه لاړو تباہ برباد شو لکه به دې يهودیت عیسایت عیسی علی السلام چې کوم خپل روانو عیسی علیه الله پاک پیغمبر بنو چې کله عیسی علیه السلام سره الله پاک سره شریک ثالث ثلاثه چې عیسی په درې خدایانو کې یو خدای دی یو الله ده یو مریم ده یو عیسی علیه السلام چې کله دای شریک هو دلار اهدنا الصراط المستقیم لاره چیرته چې په دلار می الله پاک گمراه نه کی اوس په خلل روانه ما د سین چې اخیری مرګ ټیم کې د لار الله پاک تعالی تعالی چې هغه خنځم ذلیل تباہ او برباد شي په دلار نه بونه او په هغه لارون بونه چې مثال کې ته پر
چې تا مو ډېر زیات اوس ما باندې انعام وکړه ما ته دې لار راکړه خو د انعام زه غلطه فایده اوچته کړم لکه څنګه یهودیانو چې الله پاک ورته فقولو حطة سجدا نغفر لکم چې تاسو د شعر ته ننوځئ حطة وایي چې الله مو بخشش وکړي الله پاک دوی انعام وکړو خو دوی چې حنطة متغنم راکړي الله پاک د عاجز دي الله دوی په نه دوی الله پاک من سلوا ترنجبین او بټیرانو ته راوستو دوی هغه نه خو چې نه عدسها وفومها وبصلها مت دال راکا مت ماش دال راکا مت پیاز راکا مت وګره راکا مدا کو چې کم دی الله پاک خنه نعمتونه هغه ټوکراو کړو او د فضل نعمتونه ته راوړه او د الله پاک دونه غضب وشو تاسو د غضب لایق نو د انسان یو ګمړی نه ډاریږي یو غضب نه ډاریږي ها چې ګمرا نشم او د الله پاک غضب را بنشي په دغه غونډ آیاتو کې چې مثال کې تو پر دغه آیاتو کې چې خلار راکې ګمرا مې نه کې او غضب نه کې او دا غونډه تشریح په قرآن کې پراته ده قرآن کې مثال چا باندې غضب شوی یهودیت پورا سپاری ډکې دي څو ګمرا شوي دي دا عیسایت پورا ډک دي اهدنا الصراط المستقیم خلار راکه قرآن ډک ده خلار چا انبیا کرام لاره ده خلار چا ده صدیقین لاره ده چا رسول الله لاره ده پورا قرآن ډک ده او الله پاک تعریفونه لا اله الا هو والله الذي لا اله الا والله الذي لا اله الا الله لا اله الحي القيوم والهكم اله واحد پورا د الله پاک صفات ور قرآن نه ډک دي الحمدلله کې مت الله پاک پورا ترتیب راکې خو په دغه صورت کې مو سوچ وکړو د ژوندۍ لپاره بهترین هدایت ذریعہ